بسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. قرآن کریم ابتدا د غار حران شوی دا او اختتام چکیږي نو هم په غر باندې شوی دی. د عرفات ډیری ده، د عرفې ورځ ده، ورځ د جمعې ده. په نبي علیه السلام باندې د انقلابی پروګرام اخیرنی ملغلره اختتامی ملغلره د قرآن کریم د دې آیات په شکل کې رااله. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. چې ګوره ستاسو دین رن مکمل شوی دی، ستاسو دین کې څه کمی نه دی پاتې شوی. د اسلام کې د انسان د ژوندون د انسان د زندګۍ داسې یو څانګه نشته، داسې یو حالت نشته، داسې یو کیفیت نشته چې قرآن کریم په هغې باندې بحث نه دی کړی. د ژوند اولنۍ ورځې نه واده تر قبره پورې څومره احکامات چې دي، څومره طریقې چې دي، څومره اصول چې دي، هغه قرآن کریم ذکر کړي دي. بل طرف ته د بیت الله نه والا تر بیت الخلا پورې څومره احکامات چې دي، هغه هم قرآن کریم ذکر کړي دي. انسان چې په دنیا کې دا د یو میدان جنگ حیثیت لري، د میدان جنگ چې حیثیت لري، په دې انسان باندې جنگ شروع دی. د اول وخت نه، د پیدایش نه دنیا ته دراتللو نه، یو طرف ته شیطانی قوتونه دي، نو بل طرف ته رحمانی قوتونه دي. یو طرف ته یورپی سازشونه دي، نو بل طرف ته مکی او مدنی چې دی هغه طور او طریقه ده. یو طرف ته د نفس خواهشات دي، یو طرف ته چې دی د دنیا مزي او چرچی دي، نو بل طرف ته د قرآن کریم تعلیمات دي. د رحمان ذات د طرف د رحمت او د مهرباني قوانین چې دی هغه راغلي دي. کله چې انسان په اولنۍ ورځ باندې دنیا ته راشي، نو دته په یو وخت کې اذان کیږي او په دویم وخت کې دته اقامت کیږي. دا ورته د دې لپاره کیږي چې ته دنیا ته راغلی، په دنیا کې به تاسو کو یو طرف ته راکاږي، څوک به بل طرف ته راکاږي، څوک به درته وایي چې موږ په ټولو کې لوی حیثیت لره او دارنګې غټ طاقت والا یو، زمونږ ملګرتیا اختیار کنو ته به لوی شي او ته به یو غټ حیثیت والا شي. کله به د شرق والا راکاږي خپلو افکارو خپلو سوچونو ته، نو کله به د غرب والا راکاږي خپل غربي فکرونو او سوچونو ته، او کله به د جنوب والا راکاږي، کله به د شمال والا راکاږي. نو د اذان په اولنۍ حصه کې تا ته دا چغه والی کېږي چې الله اکبر، الله ډېر لوی دی، نه شرق ډېر لوی دی بلکې چې لوی دی نو هغه الله دی. نو بیا وایي الله اکبر، الله ډېر لوی دی، نه غرب او نه د غرب فکرونه او نه د هغوی سوچونه او فکرونه. نو بیا وایي الله اکبر، نه چې د جنوب لوی دی، الله اکبر، نو نه چې د هغه شمال لوی دی. که لوی ذات دی نو هغه صرف او صرف د الله جل شانه دی. ویرجي د الله جل شانه د معرفتو، د الله جل شانه د پیژنګلو، دا به موږ څنګه کوو؟ وایي د هغې دپاره دا چغه اوچته کړه چې اشهد ان لا اله الا الله. نو دوه کلتې ورته دا په غوږ کې ووایي چې ګورې ګواهي کوم د دې خبرې چې الله یک یو دی. نو ورپسې وایي چې دا کلمه، دا توحید ستا زړه ته کوزېږي او په دې باندې ته پوهېږي. نو د دې لپاره کم معلم او استاد دا خبره کړي، وایي واشهد ان محمد رسول الله. د دې معلم چې دی هغه محمد سردار دو جهان اخیرنی پیغمبر دی چې هغه دا مسله مونږ ته ښودلې ده.
ویره جی د دې لپاره ځای کم دی چې موږ ته به دا په هغې کې معلومیږي دا به ایکسپرټ کالج کې معلومیږي که دا به په یو بل کالج کې که دا به په بازار کې میلاویږي که اسپتال کې نو وایي نه حی علی الصلاة ته راشه مانځه ته او په مانځه کې په عاجزۍ باندې د الله په دربار کې او د الله په کور کې الله ته ودرېږه او په عاجزۍ باندې هغه ته عبادت شروع کا نو تا ته به الله میلاو شي نو ورپسې حی علی الفلاح دغه کامیابي ده او دا د نجات او د لویوالي سبب دی که ځان عزتمن کول غواړي او ځان کامیابۍ ته رسول غواړي د جومات سره خپل تعلق هغه برابر کا نو ته به کامیاب شي ځکه چې په جومات کې تا ته الله میلاویږي ورپسې بیا وایي الله اکبر الله ډېر لوی دی نو بیا وایي الله اکبر اصل کې د انسان څلور واړه طرفونه د هغې چې د تنقیص بیان شو د هغې وړوکوالی بیان شو چې دا غټ نه دي الله غټ دی نو اوس یو پاتې شو لاندې طرف تخپې ځمکه دا پسې ځه کته تحت سرا پورې که جهنم دی او که لاندې څه دي الله جل شانه د دې نم لوی او غټ دی الله اکبر ستا د سر نه پورته که خلا ده که اسمانونه دي که د اسمانونو په میان کې کومه خلا ده په هغې کې کم زنده سر دي داسې پسې پورته ځو اسمانونه او عرش او کرسۍ شوه ټولو نه الله جل شانه لوی دی الله اکبر نو یره چې ستا اختتام بدایي چې ته کله په دنیا نه ځې نو د لا اله الا الله سره لاړ شه نو هم د دنیا کامیاب شوه هم د آخرت کامیاب شو نبی علیه السلام فرمایي چې اولنۍ کلمه د چا لا اله الا الله شي اخرنۍ کلمه د چا لا اله الا الله شي د اول نه په توحید باندې په دنیا کې زندگی شروع کی او په مرګ ورله هم په توحید باندې راشي چې د دې سړي زر کاله عمر نو د ده نه به تپوس نه کېږي دا به جنت ته په خوشحالۍ باندې ځي استادان په دې انداز باندې د اذان چې رسو کې هغه تشریح کوي بعضې زموږ استادان شیخ طیب امیر محترم وحدت المدارس اسلامیه هغه په درس کې په یو بل انداز باندې کوو هغه انداز داسو چې اصل کې د اذان په ابتدا کې څلور کرتی الله اکبر دی او په اخر کې دو کرتی چې هغه الله اکبر دی اصل کې د توحید مقابله چې کوي نو هغه شرک سره کېږي او هغه مشرک دی اصل کې د شرک غټ دو قسمونه دي یو ته شرک اعتقادي ویل کېږي او دویم ته شرک فعلي ویل کېږي د شرک اعتقادي څلور قسمونه دي شرک په علم دی په تصرف دی په دعا دی او په عبادت دی او د شرک فعلي غټ دو قسمونه دي نذور العباد او تحریمات العباد دی نو اولنی څلور الله اکبر کی دی کی د شرک اعتقادي هغه څلور وړه قسمونه چې هغه رد کړی دي چې ګوره د علم په اعتبار سره الله یک تنها دی د علم په اعتبار سره د قدرت او د تصرف په اعتبار سره دارنګه د دعا په اعتبار سره او د عبادت په اعتبار سره دا څلور وړه کارونه چې ما فوق الاسباب کېږي نو دا صرف او صرف یو الله نه کېږي الله نه علاوه بل چاله بدانه کې قضا دې وکړو نو ګوره دا شرک دی نو د دې شرک نه چې بچ وي او توحید ترالی د توحید اعلان او د توحید اولنۍ نمونه سره نو دا چې هو چې اشهد ان لا اله الا الله چې دا دی ویلا نو دا د کوم استاد د تا یاد کړی دا او دا د چا خو درې دا نو اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله د دې معلم او استاد جناب محمد عربي صلی الله علیه وسلم دی نور پسې چې تا ته وی حي علی الصلاه نو حي علی الفلاح جمعات تراشه او جمعات کې هم د اواز سر بلند کا او جمعات کې هم الله تعجزي او سرټټیو کا ځکه چې د انسان کامیابی په عاجزۍ کې را
من تواضع لله رفعه الله چا چې د الله د رضا دپاره الله ته سر ټیټي وکړه نو بس دا سړی به الله پورته کړي. عبادت کې چې ډېر سړی کمال ته رسېږي چې کله عبادت کوي. تاویلات اهل سنت کې امام ماتریدي وایي عبادت څه شی دی؟ وایي جعل العبد کلیته لله تعالی قولا وفعلا وعقدا. انسان لره ټول په ټوله باندې ځان الله ته حواله کول دي. کاغذ خلی په اعتبار سره دی، کاغذ بدن د اندامونو په اعتبار سره دی، او کاغذ عقیدی او د زړه په اعتبار سره دی. ټول په ټوله باندې ځان الله ته حواله کول بس دا عبادت دی. چې دا عبادت دی وکړو نو په دې باندې به ګورې ته د کامیابی او د فلاح دې ته ورسې. نو شرک اعتقادي دی رد کو، توحید دی او پیژاندو، رسالت دی او پیژاندو، د کامیابی دی او پیژاندو، کامیابی درته حاصل شو. نو ورسره رد شرک پیلی وکړه چې حق کمال ورسېږي. نو الله اکبر الله اکبر. نو په اخر کې چې وایي ستا مسله چې هغه توحید ده. ځکه د ټولو انبیاو د شوده مسله چې ده هغه د توحید مسله ده. قرآن کریم کی سورت انبیاء 25 نمبر آیات کې الله جل شانو فرمایي چې ما دنیا ته هیڅ یو پیغمبر نه دی را لېږلی مگر صرف او صرف په دې باندې چې دا به خپلو امتیانو ته وایي چې تاسو قولو لا اله الا الله تفلحو. نو زمونږ او ستاسو کامیابي چې ده هغه د قرآن کریم په ذریعه باندې ده، او د قرآن کریم شروع چې شوي هغه د علم نه شوي ده، او د دې شروع چې شوي نو د غار حرا د غره نه شوي ده، او اختتام چې شوي دی نو هغه په عرفات ډېرۍ باندې شوي دی. هغه هم غر دی. اشاره پکې دې ته ده چې د قرآن کریم درس او تدریس دا د نبی علیه السلام د وارث کار دی. دا د دې لپاره باندې جومات مختص ته او نو ورله مدرسه چې خاص کړی شوی ده، بلکې دا که په غره کې نو هم بیان کا، دا که په ګاډي کې نو هم بیان کا، دا که په صحرا او بیابان او ځنګل کې نو هم بیان کا، دا که په هوایي جهاز کې نو هم بیان کا. ځکه ستا ډیوټي دا ده چې ته به قرآن کریم ټولې دنیا ته رسې، او ته به د قرآن کریم باندې ټوله دنیا هغه تسخیر کائنات کې او ټول کائنات په صرف او صرف د الله جل شانه د اډر او د حکم پابند جوړول غواړي. دا اصل کې د انسان د کامیابی لپاره او د انسان چې د نجات لپاره دغه یو طریقه ده چې د دې نه علاوه بله طریقه چې هغه نشته، بل یو علم او بل یو سوچ او فکر هغه نشته چې انسان راوالي او د هغې په ذریعه باندې هغه الله ته ورسېږي.